السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مسلمانانو استاد قولانی یو جماعت اسلامی والا ورکر خبرې کوم تاسو دا وره تاسو سره یو څه خبرې پاکستان مدرسې طالبان راشي او تعلیم یې کوي او تجربه درنو دا واسي څنګه د پی ټی آی ورکر دي او د محب وطن د پاکستان سره خپل وطن سره مینه محبت ساتي نو تاسو د قسم د ویډیو په کې شیر کړئ. ډېر په حالات کې کم ځای کې چې کوم وخت چې دینه مهنګایي و دې نن د عمران خان خلاف راوته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو څنګه یې د خپل رب نه امید ده تاسو په خیر او پروز یې سره به دوستانو یې څنګه مدار بغدادي د مولانا سے محبوب چې د مولانا سے کوه راوته ده او د پاکستان چې ده نو هغه یو طرف ته او بل طرف ته چې ده نو هغه د بیان کوي او راوته دي د احتجاج کې پس احتجاج کوي چې یو بے قصور انسان کې ولې حکومت راوته او خپل د لیډر او خپل د عمران خان تاسو کو چې نن دا هغه سړي خلاف راوته چې د حکومت ولې آزاد کړل نو حکومت چې ده نو هغه پر ستر ګډون نه ده د پاکستان ټول ولس چې هغه بستر ګډون نه دي د سړي ته ګلانه او د دې سړي سره کوم ولاړ دی 20 کروڑ عوام د سره ولاړ دی ستاسو ورغه او تاسو درې راځه کسان باندې چې دا هغه نه کیږي دا بالا او پر نوې خبره ده چې ستاسو مدرسې طالبان راشي او تعلیم یې کوي او ته چې دا هغه ته درنو درو باسي د حکومت تاسو ته مې د پاکستان باشعور حکومت تاسو ته چې د دې سړي د مدرسو چې دی کنه هغه تاسو پرېږدو کوي کنه تاسو د بچو تاسو له مذهبي جماعت اسلامي یو تی خبرې اورېدې. اصل کې وکی سوی و ذکر دی چې د پی ټی آی کم سوشل ورکرو د هغوی خولې بندې شوې کم چې په روډ غپېده هغه جیلونو ته لاړل او دغه تلاقي خان په خپله وایي چې زه یکې یوازې پاتې شوم نن مې څوک ټلیفون چوکوي نه څه کوي نه څه کوي. نو اوس د هغې دغه چې دی ذمهداري چې ده هغه جماعت اسلامي والا اخیستې ده. کله لیاقت بلوچ صاحب دغه ته ځي زمان پارک ته حافظ نعیم صاحب ځي او سراج لالا بار بائی روډ لګیا دی پریس کانفرنس یې کوي او لکه اوس لګیا دي. خو دا خبره زما د پاکستان مسلمانانو ورونو او بالخصوص د کی پی کې بالخصوص پښتنو ورونو دا خبره یاد ځان سره یاد ساتئ چې درې جماعت دي: عمرانیت، مودودیت، پنجپیریت. د دې درې وړو کار یو دی، طریقې جدا دي، کار یو دی. مودودیت، پنجپیریت اور عمرانیت. کله چې دا درې واړه یو ځای شي د دې مجموعه دا بیا قیدیانیت د دې درې وړو لارې جدا دي. درې وړو لارې جدا کومې دي؟ د عمران فحاشي د سیاست په نوم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحاب کرام رضی الله تعالی علیهم اجمعین د شعائر اسلام توهین کول د اسلام د سیاست په اړه کې او د جماعت اسلامی والا د سیاست د مذهب په نوم باندې او د پنجپیریت د توحید په نوم باندې د غیر سیاسي جماعت او د توحید په نوم باندې د قیدیانی لاره هموارول چې علما او سیاست سره کار نشته، د حکومت سره کار نشته، درس او تدریس ته دعوه کوي. خو کله چې دا درې واړه یو شي پنجپیریت، مودودیت، عمرانیت، نو د دې نه بعد کې بیا جوړیږي قیدیانیت. ځکه دا درې واړه په درېو لارو باندې دغه یو قیدیاني ته لار هواره او د هغې ثبوت دا دی چې په دې وخت کې عمران فلاپ شو نو دا درې واړه میدان ته راغلل، دا دواړه میدان ته راغلل. چې کوم توحید بیانوي هغه هم میدان ته راغی د جمعیت علما اسلام خلاف، د قاعده جمعیت خلاف، او مودودي فرقه مودودیه هغه هم میدان ته راغلل، جماعت اسلامي هم میدان ته راغلل. چې مونږ ته به تانی راکولي څلور وزارت تاسو واغستو چرته لاړه مهنګایي او مهنګایي اوس نشته، اوس خلک داسې شو داسې شو داسې شو. اوس د یو میر دپاره هغو ټول په زمان پارک کې پراته یو میر دپاره او انشاءالله میر به یې راځي انشاءالله العزیز نه به راځي. خو د هغې لنډه خبره دا ده چې له پاسه به جماعت اسلامي ښکارېږي، دننه به هغه عمرانۍ
لپاسه به هغه توحیدي ښکارېږي دننه به هغه عمرانې لپاسه به نشنلې ښکارېږي هغه به دننه عمرانې لپاسه به پیپلې ښکارېږي هغه به دننه عمرانې خو چې د عمراني نه پرده چوته کې هغه به دننه قیدیانې او دا جنگ ان شاء الله العزیز جمعیت علماء اسلام ګټلې ده قائد جمعیت ګټلې ده او ان شاء الله العزیز ګټو وي ان شاء الله العزیز اوس دا سیمون د فن کړل چې د بیا غلیکونو مراباسي نو روح به کې نشي اچولې چغي به واسي روح به کې نشي اچولې ان شاء الله العزیز ان شاء الله وما علينا الا البلاغ